ترسپدینا ترسپیسنا کوي خانان د دې وطن مړاوي شو ګلونه په خزان د دې وطن کوي چې مزدوري ماشومانان د دې وطن پیسې د پاکستان یو څو کسانو خوړه عوام ته خبر نشو وزیرانو خوړه د بهر کم طرف تلاړ مزدورۍ د بهر کم طرف تلاړ شي دیاړې دې د وطن ټیکهداره کافي نه پالسي وه د شین سترګو انګریزانو عوام ته خبر نشو وزیرانو خوړه ژوند د غریب سخت دی په اسانه باندې تېرېږي نه دومره مهنګایي ده هر شی ګران دی ارزانېږي نه وړو ته فکر واړم په پنځه سوه دړۍ شوله وړو ته فکر واړم په پنځه سوه دړۍ شوله جوړ دي د چوکرونه په خدایه ته په خپله مددګار زموږ د خوارو شي خدایه ته په خپله مددګار زموږ د خوارو شي او د دې افسران د ملک په چغو راویښېږي نه مهنګایي ده هر شی ګران دی ارزانېږي نه ژوند د غریب سخت دی په اسانه باندې تېرېږي نه دومره مهنګایي ده هر شی ګران دی ارزانېږي نه ښارونه پرسان دی ظلم کېږي د مزدور سره ژوند د غریب سخت دی په اسانه باندې تېرېږي نه دومره مهنګایي ده هر شی سیله ده چې نن دا پروګرام موږ دلته کې ارینج کو نو پروګرام ورته ورځې په دغه وباره په د روژې په وجه باندې موږ دا پروګرام د دې ټایم کو موږ بیچاره مزدورانو ته تکلیف نه موږ د حکومت نه تقریبا یو څو مطالبې وکړې او شاید چې تاسو به دا ځان نوټ کړي وي نو زموږ دلته کې موږ ته په سوات کې د سوشل سیکیورټي UBI ډېر زیات د دې موږ ته تکلیف دی زموږ د سوات څومره کارخانې چې دي نو په دې کې تقریبا 70% به په دې کې رجسټر نه وي په دې وجه باندې موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو ستاسو په وساطت سره چې تاسو زموږ دا خبر زموږ دا بیان زموږ د اواز مخکې ورسوئ چې په سوات کې د تمام مزدورانو ته سوشل سیکیورټي او د UBI مراعات ورکړی شي د دې سره سره زموږ کم ورکینګ پوسټ ګرامر سکول دی په هغې کې زموږ تعلیمي معیار بهتر کړی شي د دې نه علاوه چې سوات کې کم سے کم تنخواه زموږ د منیمم ویج هر 50,000 روپۍ کړی په دې وجه ستاسو په وساطت سره به زموږ د اواز مخې ته ورسي ستاسو موږ ډېر شکریه ادا کوو تاسو په دې رنګ چې د دې شپې راغلی او زموږ د اواز حکام بالا ته رسوئ زما نوم روزي رحمان دی زه د متحده لیبر یونین نایب صدر یم او ستاسو ډېره غټه مهرباني چې تاسو دلته راغلل کې د مزدور د پرون نه پر د مزدورانو چوټیانې شوي دي په دې نو لږ وخت کې مطلب دی بیا هم یکم مۍ زه د خپلو ټولو ملګرو ډېر غټ شکرګزار یم چې هغو لا په دې وخت کې مطلب یکم مۍ منع وکړه مونږ خو د حکومت نه دا مطالبه کوو چې یاره زمونږ په دې وخت کې مهنګایي ډېره زیاته شوه او زموږ تنخواګانې ډېرې کمې دي مونږ لرې په تنخوا کې اضافه وکړي او مونږ لرې تنخواګانې بړو کړي ډېره کمزورې طبقه ده ځکه چې په هر حکومت او په هر دور کې دا نظرانداز شوې ده موږ د موجوده حکومت نه دا توقع لرو چې انشاءالله دوی به د دې مزدور دپاره د دوی د حق لپاره به خپله او انشاءالله تعالی چې عالمګیر صاحب جنرال سیکرټري صاحب چې کومه خبره وکړه زه هغه سره په دې خبره اتفاق کوم چې که دا مزدور د تنخواه چې د کومه ده دا په انلاین باندې شي د بینک په ذریعه شي نو انشاءالله چې د ډېرو خبرو مخکینیو پکې وشي ځکه چې حکومت ته هم مکمل رڼایي راشي او د مزدور د حق تلفي هم بیا نه کېږي نو زه لکه په پرزور مطالبه د حکومت نه دا کومه خاص کر د وزیر اعلی صاحب نه او د لیبر وزیر چې کوم دی هغوی نه چې هغوی دې دا کم از کم که نور څه نه شي کولی نو دا لیبر د تنخوا دی په بینک باندې شي چې د مزدور د خپل حق میلاو شي